أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه السلام. عزت مندو اخکلی وطن مشرانو کشرانو علای مونگو توسیلا ادغه اخکلی غنده و ادغه ختم دیر اجرون روکی و علای مون مشکلات حل کی. زلیتم شون یو 15 منټه تاسو تروي په وتبه چې په غوندو لا روغلم تاسو تکلیفم و مخکنه تروي کوم سره ستړی شي زوم کوشش دا وکړم چې خبره لږه مختصر وکړم. دا قرآن پاک ختم تاسو وکړو دا الله سورې په کاري سي په ودرېدو په دیرش خورې مو ویلې د قرآن پاک نه دوې خبرې ته ښایي که تاسو هغه ټینګې کړې که نه هیڅ قسم مشکلات عمر باندې نه راځي انشاءالله بلکې مشکلات درځي خو په دوه خبرو تاسو حل کولی شو که لږ تکړه شوې ته د قرآن نه دوې خبرې ته ښایي. یو استغفار دی چې استغفار عمر ټینګ کړ استغفار ولا وظیفه استغفر الله استغفر الله داسې مشکلات حل کوي چې تاسو سوچ هم دی او یو درود شریف دی صلی الله علیه وسلم چې دا دوه شیونه عمر ټینګ کړ که نه قرآن پاک کې دا وظیفې الله ښیي نور څه ته وایي. یو داسې وظیفه وي چې د علماو مجربات وي مشرانو علماو پې تجربه کړي وي هغو ته پته لګېلي چې په دا وظیفه دا مسله حل کېږي و یو داسې وظیفه وي چې الله ښیلي وي نو چې الله په قرآن پاک کې ښیلي وي نو ته نه بهتره وظیفه بله کېدی شي بیا خو تاسو هم پوهېږو که نه دا خبره ده. په سورة نوح کې راځي الله فرمایي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. قرآن ایت دی الله فرمایي چې تاسو استغفار کوئ زه ګناهونه ته معاف کوم. ګناهونو نه غټه مسله مو ته بله نشته ښه الله فرمایي چې استغفار کوو ګناهونه یې معاف کوم. شیطان الله ته قسم وکړ چې مور تو په قوت قسم وي چې کومه پرېتوب بندګانو کې سا وي که نه روح بدن کې وي چې زه یې د ګمراه کولو کوشش وکړم. خو دا قسمونه په قرآن کې په اتمه سپاره کې ښه تاسو وایئ چې څنګه شیطان قسم کړی الله ته. الله ورته فرمایي چې مو په خپل جلال قسم وي چې مو بنده استغفار کوي چې ګناهونه یې سره ونه کړي. بس استغفار ګناهونه نه پرېږدي لنډه خبره ده. سورة نوح کې دا آیت په دلیل دی. الله فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا ګناهونه نه پرېږدي استغفار. یو بل مسؤل یې درکوم یو کفر وي سل کلو وي بت ته سجده کړي. بت ته سجده کول ډېره غټه خبره ده غټ جرم دی. بت ته وایي سل کله سجده کړي پوه شو که خبره یو په صدق دل سره وایي چې هغه مو بد کړي استغفر الله لا اله الا الله محمد رسول الله. دا سلو کلو شیطان چې کوم محنت پې کړی بت ته یې ده سر ټیټ کړی که نه دا سړی داسې پوک شو نبي علیه السلام فرمایي لکه چې مور نه ماشوم وشي و ګناهونو نه پوک وي. اوس نور څه وضاحت ته وکړم د استغفار خو ګناهونه داسې ختموي. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا دا مې دغه وضاحت ته وکړو. مخکې یې څه فایده مخکې آیت یې پسې یرسل السماء علیکم مدرارا. الله فرمایي چې استغفار کم کوم ډېر کوي پخ کوم باندې برنونه ورېږي
په کومو چوري بارون نه ټول نظام په اوبو ژوندی دی او په اوبو آباد دی چې په کوم وطن کې برونونه ډېر وي هغه وطن آباد وي امن ځکه آباد وي چورپویان خوشحالی وطن خلق خوشحال وي اوبه آبادي وي خدا خو تاسو هم پوهېږو نو الله فرمایي یرسل السماء علیکم مدرارا کوم خلک چې استغفار کوي که نه آبادي وویلا جوړوم الله فرمایي دا دویمه د سورة نوح دی مخکې یې څه فایده دا دغه دوی لږ وضاحت یې ته نور هم کوم د هود علیه السلام په وخت کې کتي راغله سخته کتي راغله دا پیغمبر مخالفت خلکو کولو یهود علیه السلام دا خو د سورة نوح ایتونه ته ویم خو دا ایتونه په سورة هود کې هم د وکې دا تفسیر دی همې ته وروسته ویو نوح علیه السلام په وخت یهود علیه السلام په وخت کې کتي راغله خو کتي هسې راغله چې برونونه ودرېدل فصلونه او مېوې او باغونه را ودرېدل او دویم سخت عذاب دا راغی چې ښځې نه وې ښځې شاندې شوې خلکو بچي نه کېدل ښځې چی شوې خلکو بچي نه کېدل نو پیغمبر ورته وویل د الله په حکم چې استغفار شروع کړو الله برونونه شروع کړي ابودي ورشي ومخکې ويمددكم بأموال وبنين الله مال و دولت وبنين وبچو عليك استغفار دریم او څلورمه فایده اول د ګناهونو ته معاف کیږي بل د ګناهونو کیږي بل خلق مالداره کیږي وسره سړی وسره مالداره کیږي کوم سړی چې غریب وي مالداري خوښه چا مالداري خوښه وکړي کې اور مخلصن ته مته توجه نشته چې چا مالداري خوښه وي استغفار د ډېر کوي عبدالقادر جیلانی وی کنه رحمت الله علیه چې په استغفار څوک مالداره نشي وي چې زه مالداره نشم تنه غړ د روزانه سره بل شتانه واغه دوی چې دوی په الله خیر یو چې مول کوم چې استغفار وي نو جاله ویلي نو الله خو دروغ نه وی کنه لکه عبدالقادر جیلانی چې دا خبره کوي کنه یقین یې چې په استغفار غریب سره مالداره کیږي یقین یې مضبوط دی ٹھیک شو مو ته تسلیل وکړي الله فرمایي چې یمددکم باموال وبنین بچون پیدویږي و مولو مرکوم د دولت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ما ارویلیو د خلیفۃ شوی شل کلو حکومت یې کړی د نبی علیہ السلام وخای یې خود په نبی علیہ السلام ودوا ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ زوی دی او قریش ته نبی علیہ السلام ډبر دی اوس کوم پیژندو کنه دا په مصر کې بچو و نبی علیہ السلام المسیح دی فاطمه رضی الله تعالی عنها او علی رضی الله تعالی عنہ زوی دی حسن رضی الله تعالی عنہ نو مېرو دا حسن رضی الله تعالی عنہ په مدینه کې و دا مدینه نه لوړو څکور وی امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ سره مصر لا امیر معاویه رضی مصر کې دا په نبی علیہ السلام المسیح کړه چې تا غټ علم چې تا لوړ شي یا داسې شخصیت لوړ شي خلک سره خبرې کوي ګڼي سره پوښتنې ته کوي یو سړي پوښتنه ته وکړه د حسن رضی الله تعالی عنہ نه چې بچي مې نه کېږي بچي وظیفه وکړه هغه ورته وویل چې استغفار کوه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وظیفه وایي بچي والی کړي دا سړی وایي که نه چې مو په ورځ کې 900 ځله استغفار شروع کړو ورځ کې څومره وظیفه چا ورکړې وه چې الله بچي وکړ دا خبره بیا د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته کوي چې هغه حسن رضی الله تعالی عنہ راغلی نو مو پوښتنه دې وکړه چې بچي مې نه کېږي وظیفه وکړه استغفار یې وکړو استغفار مې شروع کړو په ورځ کې مې 900 ځلې ویلو الله دې ښکلي بچي وکړ نو دا خبره امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ډېره خوښه شوه او ډېر ریون شو ویل ته که نه چې کله حسن رضی الله تعالی عنہ سره بیا مې لوړ شي که نه لږه پوښتنه مو پر حالت یې وکړه چې دا وظیفه تو چېرته زده وو ټیک شو نو حسن رضی الله تعالی عنہ سره بیا سړی ملو شو امیر معاویه په خپله سره ملو شو ورته ویل چې تو
د بچو پر استغفار وظیفه ورکړې وه اکثري بچي وشول دا وظیفه په کوم ځای نه زده کړې وو هغې ورته وخندل ځینې صرف ذهن کې عیوت نه وي که نه ذهن کې هغه عیوت نه وي که نه امیر معاویه خو لوی عالم دی دا وویل چې دا خو په صورت نوح کې په صورت هود کې راغلي وو که نه الله ښیي وو الله فرمایي ویمددکم باموال وبنین چې استغفار کو مول دولت هم ورکړم بچي هم یې لرکړم دا خو الله وله وظیفه ده امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ته پاس سر کې وخوځولو چې ښه دا خو مضبوطه وظیفه ده یو عالم تېر شوی غالبا چې ابن سیرین دی مونږ علماو کې تېر شوی مخکینی سړی صحابه وی دور ابن سیرین دی که بل یو دی مو ذهن نه نومه ووته خو ډېر زیات شاګردان وو سره نو شاګردانو کې ځینې هسې شاګردانو چې استاد خدمت کې هر وخت استاد سره وي نو غټ علماو له خلکو چې پوښتنې ته کوي خلکو مشکلات وي یو سړی ویله روغې وي ته ویلي چې جي فصل مې ګډوډ شو وظیفه وکړه څه وکړم هغې ورته وایي چې استغفار کا په بله موقع یو سړی روغې ویله بېروزګاره یم څه وکړم هغې ورته وایي چې استغفار کوه په بله موقع یو سړی روغې ویله چې بچي مې نه کېږي هغې ورته وایي چې استغفار کا اخو دې مې ته وي شاګرد یې چیرې جی پوره بل چیز زده کړم دا استغفار دې زده لا هر څه ته وایي چې استغفار کا استغفار کا هغې ورته وویل چې تو ته پته نشته قرآن کې الله فرمایي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا څلورمه فائدې دا چې فصلونه او پټي وابود درېیمه یې دا چې بچي والا کړي دویمه یې دا چې مول دولت والا کړي او اول یې دا چې ګناهونه والا ته معاف کړي نو دغو خلکو خو ټول هم دا پوښتنې وکړه خو الله ویلي چې استغفار کو دا فایدې یې دي ډېره زبردسته وظیفه نه اسانه استغفر الله استغفر الله قرآن نه نه قرآن ختم دی قرآن د ختم مجلس دی فایدې شي نه لا توحید مونږ خو چې خلکو ته وایو چې دومره نفل کو دومره تلاوت کو هغه خوند نه ورکوي هغه خبره هسې په توجه نه ولي او چې دوی چې مول دوره کېږو که نه بیا ټیک ټاک خلکو مستي په توجه سره بیا ساره به دی همداسې کوو پاتې مول دوره کېږو انشاءالله ښه دا قرآن پاک مونږ ته ښیلی دي استغفار دا مونږ ته قرآن پاک ښیلی بلکې ها مولدوري و فصل و بچي نه چې کم خواهشن وي و څه د الله نه غواړو استغفار شروع که کوونه شول بیا مو ته وایه و دا خبره باندې یو بل دلیل ته وایو یو تنګي کو نه کنه چې تنګ نشو ښه یو غټ عالم تېر شوی امام احمد بن حنبل ابن امیه خو دومره غټ عالم دی چې امت یو پوره حساب سره ونغو د په تشریحاتو پسې امام دی لکه امام ابو حنیفه صاحب دی که نه سعودي والا حنابله دي دغه امام په تشریحاتو پسې روان دي دومره غټ امام دی او دغه په وخت کې یوه غټه فتنه راوچته شوه د هارون رشید صاحب نومه ورته صاحب ویلي غټ بچو تېر شوی ډېر نیک دغه زوی و که لمسی و دا عقیدې نه ګډ ورشه نو قرآن پاک ته غلط نسبت شروع کړ څه خلکو دی ملګری شه نو دغه خلاف امام احمد بن حنبل هغه بچو خلاف سخت تحریک چلولی دا مسله په ذهن کې سره وخلو چې موږ د هر دور لوی و نیک علما کله بچو په دین ګزار کړی او په عقیده یې ګزار کړی بیا په کوله کې نه یې نسخه بیا وتلي دي بیا تحریک چلولی بیا سیاست کړی بیا بچو مخې له راغلي بیا جرأت اختیار کړی بیا دا نه ویلي چې ملا کرسي غواړي بیا دا نه ویلي چې ملا سیاست ته مروځي بیا دا نه ویلي چې ملا په سیاست کې څه کوي بیا دا نه ویلي چې ملا په منبر کې کښېني مو الله په ذات قسم وي چې کم بچو د وخت دین ته لوس اچولی او مو ته ښکلې عقیدې ته یې لوس اچولی چې وخت نیک علما وتلي دي و مو ته غوندې خلکو یې مخالفت کړی خو الله دې موږ ته وساتي مو سیاسي موضوعونه د خط یې تېرېږو دا امام احمد بن حنبل صاحب یوه پیره چې ته په سفر لوړو لرې
خو ته خو داسې سفر نه وي لکه اوس موټروینو زوی په زوی هوټلې دي او رسټورانټ دي او مارکیټونه دي او ابودي داسې خو نه وو که نه دا کلي ولیت تېره وه چې شپه شوه مسافرو د جومات لره وګرځېد هلته پړو وچولو خیمې سره چې ډېر خلکو دېره وشول که کوچیون یو خلکو سره دېره شول د امام احمد بن حنبل صاحب خپل وخت ډېر لوی عالم دی ټیک شوه هر چې نومار وی او پېژندوی خو هر څه لیدلی نه وي میډیا دور خو نه وو که نه نو د امام احمد بن حنبل صاحب یوه کلي ډېر لرې لوړو مسافر شه بیا په جومات کې شپه کړه چې په جومات کې یې شپه کړه جومات خودم نه پرېښو په جومات کې یو خو نه پېژندو چې امام احمد بن حنبل صاحب دی جومات خودم مې ته ویل چې مونږ جومات و کلي و محلې دا اصول دي چې په جومات کې مسافر شپې ته نه پرېږدو تر اوسه یې ونیو ویې غوڅلو ٹھیک شو ایک غریب ته دا پته نه وه چې دا خو ډېره لوی هستي و قیامت ته پرې وده په وضاحتو په تشریحاتو پسې لوی امت راوړي هېڅ ته دا پته نه وه جومات نه یې تر اوسه غوڅلو اواز نه یې غوڅله جومات نه یې تر اوسه غوڅلو چې تر اوسه یو بل جومات نه ووته که نه یوه سړي وویل چې مسافر دی په خپل کلي کې خلک سره پېژني که نه بهرنی سړی خلک پېژني چې هغه بهر نه راغله یوه سړي ورته وویل چې ته څوک یې هغه ورته ویل چې زه خو مسافر یم سفریات تېرېدم سفر مې دی بیا هلته جومات ته شپې له راوګرځي مې جومات خودم مې پرېږدي نه هغه ورته وویل چې ته مخکې شپې له لاړ شه چې بیٹک له خو یې بوتله خدمت کې مې د وکړو ټیکه دی مې د خوړه خو کور والا سړی به سره ګڼې هم نه ذکر یې کولو استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا ذکر چا کولو کور والا کولو میزبان کولو خو پټ یې کولو اوس امام احمد بن حنبل صاحب داسې ورته ریون کسي چې څنګه زه ولما یم ورسره ګڼېږي نه نو امام احمد بن حنبل صاحب ورته وایي چې ماما یا وخت چې کوم لفظ دواجي صاحب داسې ته ځان سره لګېږي دا څه وایي هغه ورته وایي چې زه خو استغفار ویم استغفر الله استغفر الله دا ذکر کوم امام احمد بن حنبل صاحب خو په هر څه پوه و خاصیدنه معلومات کول ورته ویل چې دا ته څه راوي هغه ورته ویل چې یاره الله په ذات یقین وکړه چې څه مې د الله نه غوښتي و استغفار وظیفه مې ټینګه کړې و چا شوي دي یو ارمان مې پوته هغې پر استغفار وي امام احمد بن حنبل صاحب ویل چې کوم ارمان دی هغه ورته وویل چې دا ارمان ما چې مونږ زمونې مشهور عالم امام احمد بن حنبل مې خواهش دی چې ملاقات ورسره وکړم خو هغې پر استغفار زه ویم امام احمد بن حنبل ورته وویل چې ښه جومات نه چې زه تر اوسه راوبسلم مو پسې ته استغفار لګیا وم په جومات کې چې زه نه پرېښوم دا ټول استغفار زور د دومره مهربان ذات چې مولا په خپل کور کې شپې زوی رانکړ دا ټول استغفار وظیفه ټینګه کړې چې خدای مسلم مې لو که خدای حجرې له راوستم نو ته مو ته وایي چې سړی کېدو په استغفار څومره مضبوطه شوي قرآن پاک نه دا ټکی توخین که کوم مشکلات هم وي استغفار ټینګ کړو که کوم مشکلات هم وي استغفار ټینګ کړو دا مې هغو آیتونو وضاحت او تشریح ته وکړه په د سورت هود کې راځي پیغمبر د وخت خلکو ته وایي ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى الى اجل قریب دی پیغمبر خلکو ته وایي هود علیه السلام خلکو ته وایي چې او مکومه استغفار ټینګ کړو الله ښکلی عزت ولا ژوند درکړي یمتعکم متاعا حسنا الله هم حاجتونه پوره کړي پیغمبر د وظیفه خلکو له ورکړي په قرآن کې الله ذکر کړي دی خو الله یې تایید کړی چې ټیک وظیفه یې ورکړي او پیغمبر خو چې کومه خبره امت ته کوي د الله په حکم یې کوي خلکو ته څه وي چې استغفار ټینګ کړو الله ښکلی او بهترین ژوند درکړي او تاسو څنګه وظیفې دې ځون نه ډېر کوم خاص دومره نه یم تاسو تجربه مونږ ډېره ده په قرآن ویتونه ته وي اعلی وظیفې دي الله ورکړي یې پیغمبرانو په لاس خلکو له چې په استغفار کې تاسو حاجتونه پوره کړي نو که کوم مشکلات هم وي
د قرآن د ختم کو قرآن پاک استغفار مقرر کړه په بل ځای کې راځي وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فبل كرسي الله فرمائي چې کله تاسو استغفار کوو نو قوت ورکوم قوت طاقت ورکوم. اوس ته په اړه په طاقت څنګه زیو مسولې لرم. امریکا راغلی او افغانستان لا 45 ملکونه یې ځون سره نور مدرولي. غریبانو خلکو په طالبانو او افغانانو په مقابله کې امریکا ځون سره 45 ملکونه مدرولي. هایست او ایڈوانس ټیکنالوژي د امریکا سره و. او سینما اسماني په ځمکه ستن مشته. داسې قوت وسره. ټول ملکونه یې ځون سره مدرولي. په غریبانو خلکو باندې یې دهشتګرد نمایشي و. ټول امریکا په حمایت کې و. ټول طاقتونه د امریکا په حمایت کې و. طالبان غریبان په ځنګلو کې اوسېدل. غریبانو ځنګل ژوند تېر کړ. خو ته ماته وایې چې استغفار والا امریکا و که طالبان؟ استغفار والا امریکا و که طالبان؟ شکست امریکا له ورکړه. او امریکا یې داسې وبوسله څنګه چې طالبانو خوښه وه. اشرطونه یې ومنل چې کوم طالبانو خیل. نو الله فرمایي ویزدکم قوة الی قوتکم. الله فرمایي چې قوت درکوم چې استغفار وي. څو خبرې شوې چې استغفار یې موفق ومته، چې استغفار یې وطن و آبادوم برونونو کېږي، چې استغفار یې مال درکوم، چې استغفار یې بچي درکوم، چې استغفار یې قوت درکوم دشمن خلاف، چې استغفار یې ښکلی وي ژوند درکوم. دا وظیفه الله ښیي استغفار چې کېدا دي. ټیک شو. اوس ورته دا وایي چې نه مړه موږ ډېر غټ مشکلات په استغفارو څه پوره شي. ذهن کې خبرې چې انسان خو کمزوری که نه. یاره موږ پړونکی کور دی په استغفارو څه پوره شي، ډینګری مې په استغفارو څه پوره شي. ذهن له دا خبرې رسي که نه. په همدا سورة النوح کې په دا وظیفه پسې په دغو خبرو پسې الله فرمایي. الله څه فرمایي؟ ما لکم لا ترجون لله وقارا. الله فرمایي چې او خلکو په تاسې څه شوی دی؟ له الله نه تمه نشته چې تاسو له عزت درکوي چې استغفار کوو. الله فرمایي موږ ورپسې ځین خدای چې راوونه شي نو امیده وګڼه. الله فرمایي ما لکم څه شی شوی دی ورباندې چې تاسې استغفار یو زه عزت څنګه نه ورکوم. ما لکم لا ترجون لله وقارا. وقار خو پېژنو که نه عزت ته وي. الله فرمایي چې تاسې شوی شی دی چې تاسې استغفار کو نو په مو باندې دومره ایمان دومره تمه نشته چې زه عزت درکوم. بیا مې نسوم چې نه مړه شي ونه شي. بیا الله پسې مخکې فرمایي وقد خلقکم اطوارا. بله یورته الله فرمایي چې ها ته مې څنګه پیدا وکړی. پلور د خوراک وکړو، د خوراک نه وینه جوړه شوه، د وینې نه ګند بیل شه، وینه دیلې شوه، د وینې نه بیا مني ووتل، مني مور خېټې له لوړل. ته یوه وینه وي، بیا ټوکړه شوې، بیا مزغه شوې، بیا ډوکی شوې، بیا فریم شوې، بیا سیر ته راغله، بیا مور په وخت کې مرحلې تېرې کړې، بیا پیدو شوې، بیا غټ پټ سړی شوې. دا ټول هر څه کوي الله او کولی شي او ته ضرورت نه شي پوره کولی. او مه نه امیده کېږه. وقد خلقکم اطوارا. لکه څنګه مې چې ته پیدا کړی مختلف مرحلونه مې تېر کړي د ټول حاجتونه چې تو کوم خواهشات دي په استغفار یې له پوره کوم. خو استغفار ورټینګ کړه. دا ډېر بهترین نصیحت نه. استغفار مو پېژنده.